کتونکو تاسو ګوره ایم اس افیشل چینل او زم تاسو رو مختار ساګر ګران کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن چې کوم د 9 او د فرست ایئر ریزلټ آوټ شو نو پاغي کې د ضلع شانګلي ملخیر کوټ کې ګورنمنت های یا سیکنډري سکول چې کوم ماشومان ټاپ کړي دي کوم سټوډنټانو نو یو په 9 کې فرست پوزیشن اغسته لري بل په فرست ایئر کې فرست پوزیشن اغسته لري نو موږ سره هغه دواړه سټوډنټان موجود دي کم چې وقار علي چې کم دی نو هغه په 9 کې چې کم دی په 550 کې 542 مارکس اغستې دي او بل چې کم دی نو زهیب احمد هغه په 550 کې 469 مارکس اغستې دي نو هغه سره په دې حواله سره خبرې کوو چې آیا هغه په دې ټیم کې څه پیل کوي وقار علي د ټول نو خو د خپل چینل له طرفه تاسو ته ډیره مبارکي درکوم مننه زه هم ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو خپل دا قیمتي وخت موږ له راوویسه او دلته راله یو زموږ په دې خوشحالۍ کې موږ سره شریک شوئ وقار علي دا راته وویل چې تاسو ماشاءالله په 550 کې 442 مارکس واغسته او د ملخیل کوټ کې کوم سیکنډري سکول چې کوم هغه تاسو ټاپ کو نو څه محسوسوئ په دې ټایم کې زه خو دې ټایم کې ډېره خوشحالي محسوسوم چې کله ما خپل ریزلټ واورېده نو زه ډېر خوشحاله شوم د هغې وجه دا ده چې زه چې کله په دې سکول کې په 9 کې پاتې کېدم زه تلم کته الپورۍ ته سینټینر سکول ته او په دې وجه چې زموږ د دې ځای چې کوم قابلان واړه دي هغو کته الپورۍ ته لاړ شي او مارکس والي نو هغه وایي چې دا دې سکول کې کمال دی موږ په دې سکول کې کته مارکس یې والو نو ما وی چې زه دلته دې خلکو ته دا دغه کمه وښیم چې دا یوازې کته الپورۍ سکول نه دی چې واړه به پکې مارکس لي چې دلته راشئ چې کوټکي سکول کې هم څوک مارکس اخیستی شي نو ما دا دیو ته یو آینه ښیله چې تاسو دا هم ویلي کړو وقار علي دا راته ووایه دا کم مارکس چې تاسو واغوسته نو د دې په شا باندې تاسو څومره محنت کړی و جی محنت خو موږ ډېر زیات کړی و کله چې موږ د دې سکول نه لاړو نو بیا به ځان له ټیوشن له تلو او دا پالتو لږ او دا به نه کولې صرف مازدیګر ټایم کې به سله بول او دې له وخت ورکړو او زما دې نورو وړو ته هم دا خواست دی چې تاسو خپل محنت جاری ساتئ تاسو هم په سبا له دغسې 542 مارکس اخیستی شئ دا یوازې زه نه یم محنت کوونکی هغه کار څوکي هغه دغسې ډېرې نمبرې اخیستی شي دلته چې کوم واړه دي هغه ډېر قابله دي خو فرسټ اف آل هغو سره د پیرنټ کوم سپورټ ورله ضرورت دی د هغې نه بعد بیا د ټیچر سپورټ ضرورت دی او زموږ د دې ځای دا کوم واړه چې دي دا چې په کومه وجه باندې وروستو دي نو د ټولو نه مخکې خو کوم اکنامي کوم دغه پرابلم چې دي د هغې د وجې نه دوی وروستو دي نو د دې د وجې نه زه پیرنټ ته دا خواست کوم چې تاسو خپل په وړو باندې لږه خرچه وکړئ او هغو د سبق دا کوم دغه چې دا لري صلاحیت لري دا راته ووایه کوم ټایم کې چې تا ستا ریزلټ راغی په هغه ټایم کې ته کوم ځای کې وې ته څنګه خبر شوې هغه راته دې ګرانو کتونکو ته لږ ووایه زمونږ په کلاس کې پیریډ جاري وله نو دا یو 4-5 استادان دې کلاس ته رادنده شو نو زمونږ ټیچر دی ډېر ښه ټیچر دی حق نواز موږ ورته صدر صاحب ویو نو هغه دا پیریډ لا جاري و نو هغه ته وی چې مبارک شي نو هغه وی چې ولې نو چې زمونږ کوم کوټکي سکول چې دی هغه په 542 نمبرو باندې ټاپ شو نو ما چې سوچ وکړو چې ما وی چې دا به کم یو خوش قسمت دی چې هغه دا 542 مارکس اخیستي نو زه لکه تاسو ته پته نه وه دغه ټایم کې د دې نه نوم یې نه و اخیستی خو یې ټاپ شو نو بیا چې وروستو کله زما نوم واغسته نو زه ډېر خوشحاله شوم د هغه خوشحالۍ زه اظهار هم نشم کولی او زه ډېر خوشحاله شوم نو دا راته وایه په دې اخره کې د کوم راون نسل چې کوم دی دا ماشومان چې دي کوم چې دي تعلیم ته زیات توجه نه ورکوي هغو ته به څه پیغام ورکول غواړي زه هغو ته دا پیغام ورکول غواړم چې تاسو کې د سبق ښه صلاحیت شته دا یوازې دا نه ده چې ماشوم چې دی دا صرف په پرایویټ سکول کې سبق ویلی شي دا سرکاري سکول چې دی دا هم زموږ دپاره سکول دی څوک چې وایي هغوی په سرکاري کې هم وایي او که څوک وایي هغوی په پرایویټ کې هم وایي او د ټولو نه اخر زه خپل کوم ټیچر دی سجاد سره د هغه شکریا ادا کوم هغه په دې وجه چې کله په دې 9 کې زه وم نو ما وی چې زه کته دې الپورۍ سکول ته لاړ شم نو هغه ما ته دا دغه وکړو چې ته قابل او ته دلته هم نمبرې اخیستی شي او ته اوس کته ځي الپورۍ کې یو سکول دی هغه کې ته مارکس لې نو هغې نه ستا دومره دغه نشته لکه ته دلته دې کوټکي کې پاتې شه نو دا کم کلی چې دی دا به دې پې هم لږ مشهور شي نو د هغه زه ډېره شکریا ادا کوم چې هغه په دغه وخت کې زه د کته سکول نه پاتې کړم او خپل سکول کې ایثار کړم مهرباني ګرانو کتونکو دا و وقار علي کوم چې موږ تاسو ته وایي په 550 مارکس کې هغو په 542 مارکس واخیسته نو موږ سره بل کوم سټوډنټ چې و زهیب احمد
نو هغه سره هم په دې حوالې سره خبرې کوو چې آیا هغوی په دې ټایم کې څه محسوسوي. ګرانو کتونکو موږ کوم چې زویب احمد چې کوم دی نو د فرسټ ایئر کې چې هغه فرسټ پوزیشن اخیستی دی په 550 کې 469 مارکس اخیستی دي نو هغه سره هم په دې حواله سره خبرې کوو چې آیا په دې ټایم کې هغوی څه محسوسوي. نو د ټولو ناوړو تاسو ته خپل د چینل د طرفه مبارکي درکوم. ډېره مننه مختیار ساګر صاحب چې تاسو موږ له خپل قیمتي وخت راکړو. د ستاسو هم ډېره شکریه. زویب احمد دا راته وویل دا چې کوم په 550 مارکس کې 469 مارکس واخیسته نو د خوشحالۍ یو ټایم دی په دې کې تاسو څه محسوسوئ؟ جی د ټول اول خو زه خپل رب شکرګزار یم چې موږ دې مقام ته راورسېدو. په دومره نمبرو کې موږ له 469 مارکس راکړو. زه خپل رب بې حد شکرګزار یم. د دې نه پس زه خپل استادانو ډېره شکریه ادا کوم چې موږ سره محنت وکړو. د هغو د محنت نتیجه ده او خپل والدینو خپل پیرنټس هم ډېر زیات شکر ادا کوم چې موږ باندې لکه تعلیم کې ډېره موږ سره دغه هیلپ وکړو. موږ له تعلیم کې چې کوم دی ډېر همت راوکړو. موږ له حوصله افزایي وکړه او موږ ته چې کوم دی د ټایم ضایع کولو نه منع کړو او موږ خپل ټایم قیمتي کړو. انشاءالله تعالی موږ د الله پاک ډېر شکرګزار یو. دا راته وویل زویب احمد چې کوم تا چې دا په 550 کې 469 مارکس واخیسته د دې په شا باندې ستا چا سپورټ کوو چا لاسونه سره وه؟ جی دا اول خو زموږ د استادانو د محنت نتیجه ده چې زموږ سره استادانو ډېر محنت کړلی. د دې نه پس زما پیرنټس سپورټ ډېر زیات و. زما پیرنټ چې کوم دی زه په هر ځای کې سپورټ کړی وم او موږ د ډېر قابل جوړ کړو چې موږ په 550 کې 469 مارکس واخیستل. دا راته ووایه زویب احمد څنګه چې وقارالي وویل چې لکه د ښه تعلیم دپاره د دې دپاره دغه ښه سکولونو طرف ته تلل نه دی پکار. کوم چې د ماشوم خپل ذهن دی نو هغه له پکار دا ده چې محنت وکړي. نو هغه که د ملخیل کوټ کې سکول وي که د بل سکول وي خو هغه ماشوم له دا پکار ده چې محنت وکړي نو هغه به مخ په وړاندې لاړ شي. نو تاسو په دې حوالې سره څه ویل غواړئ؟ جی مارکس اخیسته خو دومره لازمي نه وي خو پکار دا ده هر ماشوم له که هغه په پرایویټ سکول کې دی که هغه په سرکاري سکول کې دی هر ماشوم له دا پکار ده چې خپل وخت قیمتي کړي. خپل وخت د زیان او د ضایع کېدو نه وساتي او په خپل لکه دغه وړوکوالي بیا چې څوک غټ شي بیا خو ارمان پرې خالي. دوی له پکار ده چې لکه خپل وخت قیمتي کړي او د چوټیانو کې هاسټلو ته وځي ټیوشن یې پسې وکړي په کور کې خپل محنت جاري وساتي. د دې به دوی نه ډېره غټه پیدا حاصلې شي. دا راته ووایه چې تا خپل چې کوم دا مارکس تا واخیسته نو آیا تا ټیوشن یې کړی وي نه نور دې څه محنت کړی و د دې په شا څه راز و؟ جی لاول خو موږ په سکول کې هم چې کوم دی نو ښه لرننګ کړی و د استادانو نه شکر الحمدلله. او بیا موږ تللي وو د چوټیانو کې موږ تللي وو د هاسټل ته ټیوشن له نو هغه ټیوشن موږ له چې کوم دی ډېر زیات لاس راکړو. هغې زموږ نه څو سبق چې موږ په سکول کې ویلی هغه ټولې دوباره موږ ته ریپیټ کړو او ټیوشن چې کوم دی زموږ ډېره همت حوصله افزایي وکړه او موږ یې د دې مارکس اخیستو قابل جوړ کړو. ډېره مهرباني. نو یقینا ملګرو څنګه دا مشرانو متل دی چې محنت د چا بې ځای نه ځي نو هغه نن تاسو وکتل چې کوم دا دوه سټوډنټان دي چې کوم محنت کړی نو الحمدلله هغو خپل مقام ته ورسېده او مزید به هم دوی دغه کوشش کوي چې څنګه یې مخکې کوششونه کړي دي ټیوشن یې کړي دي کوم محنت یې کړی دی دې مقام ته راورسېده. نو زموږ سره هم دا هیلې دي دا امید ده چې که خیر دوی به مخ پر وړاندې باندې نور هم دغه شانتې محنت وکړي او خپل مقام ته به ځان ورسوي. نو ګرانو کتونکو دا و زموږ نننی پروګرام. تر بل پروګرام پورې خپل کوربه مختیار ساګر له ورکه اجازت درلوی. الله په امان.